أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ننني درس کې ان شاء الله العزيز سورة آل عمران پارا نمبر 4 رکو نمبر 14 آیات نمبر 140 41 42 43 درې سلور آیاتونه بچنه نو هغه ویل کېږي. د نمخکې هم چې نو د غزوه احد ذکر او دو پیرې منګه د غزوه احد متعلق خبر وکړه. اوس د آیاتونو کې هم غزوه احد ذکر کړي او تقریبا په دې کې د صورت کې غزوه احد کافی تفصیلا چې نو هغه ذکر شوی دی. اوس دغه غزوه احد کې مونږ ویلو چې څنګه مسلمانان ته شروع کې الله جل جلاله فتح ورکړه، بیا دغه نه اورستو د یوې کمی په وجه باندې هغه فتح چې نو هغه په شکست باندې بدل شوله. نو کله چې هغه په شکست باندې بدل شوله نو دغه کې مسلمانانو نه چې نو هغه کافی کسان او یا تن صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا شهیدان شولو. دغه شان چې نو ډیر شي صحابه کرام چې نو هغه زخمی شولو. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه ذات مبارک هغه زخمی شولو ان تر دې چې سر مبارک مات شو، غاخ مبارک چې نو هغه یو شهید شولو. نو دې حالات ته چې کلو قتل نو مسلمانان په دې باندې ډیر زیات چې نو هغه بے سور شول او خپشول چې موږ ته دومره لوی نقصان را ورسېدو. الله جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل. الله پاک دا غوي تربیت چې نو هغه ډایرک کولو. الله وی یمسسکم قرح کچری ورسېدو تاسو ته چې نو هغه زخم فقد مس القوم قرح مثله نو تاسو خو د قوم کافرانو ته د دې پشان چې نو دینه مخکې دغه تکلیف رسولو. یعنی جنگ بدر کې الله رب العزت وی چې تاسو په بدر په غزوه کې دا غوینه او یا کسان چې نو هغه مردار کړي ولو او یا کسان تاسو دا غوینه قید کړي ول، بیا دا غوی چې نو هغه سرد چې نو هغه د رسوای د ذلت تاسو ته فدیه ادا کړل او واپس تاسو نه رهایی واغستله. نو الله وی دا چې نو کومه د سلوې خبر په دې باندې ځان دومره مغم جن کوي او الله پاک د آینده د پاره یو قانون چې نو هغه راکړو چې مسلمان ته آینده د اشته چې کم څه شوی دی په دغه باندې چې نو هغه بسګي خبره ختم. آینده د پاره بچنه نو هغه لایحه عمل کې چې لا روان وخت کې نو هغه څه ترتیب کول پکار دي داغه د پاره غم کو دغه جسد دا وشولو. تلک الایام نداولها بین الناس دا خو ورځ دي چې مونږه اړو راړو د خلکو په منځ کې کله به فتح وي کله به شکست وي کله به چې نو هغه شهادت وي کله به چې نو غازی کتاب وي کله به مال غنیمت وي کله به چې نو هغه زخمونه دا خو بکیږي. مشهور واقع نه بخاری شریف کې چې نو هغه ذکر ده کله چې نو هغه ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ لا مسلمان شوی نو او د روم تجارت کې تلو. هرقل بادشاہ چې نو هغه راو غختل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط ته پاغ وخت کې رسیدلو. نو دنه ته پوسونه کولو نو باغې کې د یو تپوس دا کړو چې تاسو د دغه پیغمبر په منځ کې څنګه معامله ده څنګه حالات چلیږي. نو هغه ورته زمونږ د هغوی په منځ کې چې نو هغه جنگ راځي جګړه راځي نو د هغې کیفیت صحیح. نو هغه ورته سجال بیننا الحرب سجال بیننا و بینهم دغه حرب دغه جګړه زمونږ او د هغوی په منځ کې په مثل د اوبو د ډول دی، کله مونږ راخلو کله هغه راخلي. مقصد دا چې کله مونږ ته فتح میلاویږي او کله هغوی ته. نو هرقل ورته د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام چې نو هغه علامت هم دقه دی او اخر کار فتح چې نو هغه د نبی وي د دین حق وي. نو الله وی دا مونږ اړو راړو
دا چې نو هغه به کله یو طرف ته کله بل ته. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الله وی دا د دې لپاره چې الله پاک ظاهر کی الان کې الله ته خو علم محیط دی یو شی پیدا نه الله پاک ته داغه علمي نو بیا څنګه الله وی چې ليعلم ليظهر الله د پاره د دې چې الله رب العزت دا ظاهر کی چې کم کسان چې نو هغه نیکان او صالحان د ایمان باندې برقرار اوسېږي کم کسان اوړي څوک چې الله پاک ظاهر کی خلکو ته دغه مسلمانانو مقام او مرتبه چې نو هغه وخی ويتخذ منکم شهدا او الله وی د دې لپاره چې تاسو نه چې نو هغه ډیر شي کسان ته مقام شهادت چې نو هغه نصیب کم والله لا يحب الظالمين الله تعالی محبت نه کې ظالمانو سره وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين او د دې لپاره تلک الايام نداولها بین الناس دا موږ د دې لپاره د خلکو په منځ کې اړو راړو ليمحص الله الذين آمنوا د پاره د دې چې خالص کې پاک لري الله پاک هغه کسان چې ایمان راوړي ويمحق الكافرين او مټاو کې ختم کې چې نو هغه کافرو. بیا الله وی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تاسو دا ګمان دی تاسو دا خیال دی چې تاسو بچنه نو هغه جنت ته داخل شئ او الله رب العزت بل تاسو کې ظاهر کړي نه هغه کسان چې کم جهاد فی سبیل الله کوي او کم کسان چې نو هغه صبر کوي. نو دا جنت خودم را پاسان نه نه ځکه د هغه جنت خو الله پاک ډیر تعریفونه کړي د نمخ کې چې نو هغه یو تعریف الله پاک چې نو د هغه جنت ونه وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين هغه جنت چې دا هغه پلانواله چې نو د ځمکې او د اسمان په مقابل دی. حدیث مبارکه کې راځي په جنت کې چې نو هغه د یوې کوړې زوی چې نو هغه خیر من الدنيا وما فيها د دنیا او د ما فيها نه چې نو هغه غوړه دی. جنت کې چې نو هغه یوې حوره صادر چې نو هغه د دنیا او د ما فيها نه چې نو هغه غوړه دی. نو چې دومره لوی جنت دومره اعلی سرمایه چې نو هغه ته ملایږي نو دغه دومره اعلی سرمایه د پاره بچ نو هغه تاسو باندې ازمیخ ناراضي امتحان به ناراضي مشقت چې نو هغه به ناراضي څومره چې شیز اعلی وي دغه د پاره هغه مر مهنت هم چې نو هغه ډیر درکار وي. نو په دې وجه الله رب العزت وایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه تاسو دا ګمانو چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الله بلا نه ظاهر کړي هغه کسان چې داغه څنګه jihad کې تاسو نه ويعلم الصابرين او هغه کسان چې هغه صبر کوونکي یعنی په دغه تکلیف رسیدو سره داغه صبر چې نه هغه کوي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. د متعلق چې نو هغه تفاسیر لیکلي دي په کله چې نو هغه غزوه بدر وشو نو غزوه بدر کې مخکې مونږ ویلو اته تنه مسلمانان چې نو هغه شهیدان شي ولو پاتو کې نو هغه شپږ انصار او دو مهاجرین ول یا د اکس ولو خو بهر حال نو دغه مسلمانانو ته چې نو الله رب العزت مقام شهادت چې نو هغه ورکو بیا د هغوی مبارک الله جل جلاله د آیاتونه راولېږل الله پیغمبر د هغوی چې نو هغه فضایل بیان کړل نو صحابه تمنا وکړه چې کاش دغه مقام چې نو د شهادت مونږ ته هم حاصل شي. هر صحابي به دغه د شهادت چې نو هغه سوال کولو یا الله ماته چې نو هغه دغه مقام حاصل کی وای جنت کې چې نو هغه سل منزله بیلډینګ بچ نو هغه وای راج نه ذخیرۃ الجنان کې لیکلي چې یو سړی ورته ګوري وای ټوپۍ به پشا تر دای کې دومره اوچت چې نو هغه محلات به تاسو به وکړئ چې دا محل د چا دی نو وای چې دا د انبیاء علیهم الصلوات والسلام دی وای چې نه انبیاء علیهم الصلوات والسلام مقام او درجه خود دینه هم چتنه دا د چنه نو هغه د مجاهدینو دی. کم کسان چې جهاد فی سبیل الله کوي د الله په لار کې نو هغه خپل وینه ور کوي د داغوی زیاده نو الله وی لقد کنتم تاسو خود دینه مخ کې بخپل د دغه مرګ د جهاد چې نو په جهاد کې د شهادت د مرګ تمنا کړی من قبل ان تلقوه دا چې تاسو سره ملاقات وکي نو وس تاسو په خپل سترګو باندې چې نو هغه مرګ ولیدو هغه مقام شهادت مولیدلو نو چې کله دغه مقام شهادت د الله پاک درکو نو په دې باندې غمجن کېږي ما د دې باندې بس غمه د چې نو هغه اظهار مکوئ بلکې الله رب العزت د طرف نه چې نو هغه خوشاله شي. ها د کمی په وجبانه چې دا ټول هر څه چې نو هغه پر له الټ شوله نو په دغه معنی چې نو هغه غور او فکر وکي چې دا د کمی پوجا او هغه د قیو چې پاپس کې توڑ پیدا شو
آل دي چې کم صحابه مقرر شوي ول نو په هغوی په آپس کې یو طرف ته چې نو هغه وی کوزیږو بل کسانو یې نه کوزیږو دویم چې نو هغه د الله د پیغمبر د منشا چې نو هغه خلاف وشولو نو بنیادی خبرې چې نو هغه دی په دقیق باندې سوچ کول پکار دی نو که څوک کوئی چې موږ ته کامیابی او کامرانی میلاو شي نو د ټولو نه وړاندې خبره په آپس کې اتحاد او اتفاق او دویم خبره د الله د پیغمبر کامله اتباع د کچر تداوی د بیا په دنیا کې کامیابی او په آخرت کې مهمي الله رب العزت دې موږ ته صحیح په نصیب کړي یمسسکم کچری ورسیگو تاسو تقرهن سزخم تکلیف فقد مسل قوم نرسیدل و قوم یعنی کافر تقرهن زخم مثله پشان دغی په جنگ بدر کې وتلک الایام او دا ورځې نداولها اړو راړو مونږه بین الناس د خلکو په منځ کې وليعلم الله د پاره د دې چې جدا کې ظاهر کې الله پاک الذين امنوا مؤمنان لرا ويتخذ منكم او جوړ کې تاسو نام شهدا شهیدان والله الله پاک لا يحب الظالمين دوستان لري محبت نه کوي ظالمانو سره وليمحص الله الذين امنوا او د پاره د دې چې پاک کې خالص کړي الله پاک مسلمانان ایمان والا ويمحق الكافرين او ختم کې کافرانو ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه چې داخل بشئ تاسو جنت ته ولما يعلم الله الذين او لا بنوي ظاهر کړي الله پاک کسان جاهدوا جهاد کوي من کوم پت تاسو نه ويعلم الصابرين او لا بیني چې نو معلوم کړي ظاهر کړي صبر کون کې ولقد كنتم او بشک تاسو تمنون ارزو کولا الموت د مرګ یعنی جهاد فی سبیل الله کې من قبل مخکد دین ان تلقوه چې تاسو ملاقات وکړئ دای سره فقد رأيتموه نو پس ولیدل تاسو هغه وانتم تنظرون او تاسو قتل په خپل سترګو سره یمسسکم قرحن کچری ورسیږي تاسو ته تکلیف فقط مسل قوم نو رسیدل او تغه تکلیف قرحن زخم مثله دا غیت د پشان وتلک الایام او دا ورځ چې نو داویلها اړو راړو مونږ بین الناس د خلق په منځ کې وليعلم الله د پاره د دې چې جدا کړی ظاهر کې الله پاک الذين امنوا کسان چې ایمان راوړي ويتخذ منکم او جوړ کې تاسو نشهدا شهیدان والله الله پاک لا يحب تن محبت نکي الظالمين ظالمان سره وليمحص الله الذين امنوا او د پاره د دې چې خالص کې الله پاک ایمان والله ويمحق الكافرين او ختم کړي کافرانو ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه چې داخل بشئ تاسو جنت کې ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او لا بني ظاهر کړي الله پاک تاسو نه کسان چې جهاد کوي ويعلم الصابرين او مرجن لا بني ظاهر کړي صبر کون کې ولقد كنتم تمنون الموت او بشک تاسو به تمنا کوله ارزو کوله د مرګ من قبل مخکې د دین ان تلقوه چې تاسو ملاقات وکړو سره فقد رأيتموه پس ولیدلو تاسو هغه وانتم تنظرون او تاسو ورته کتلو